أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدقت يا رب العالمين. دی آیات کې الله رب العزت په دې صورت کې د پنځم نمبر پیغمبر ذکر کوي. الله وایي سیدنا نوح علیه السلام اس په هغه وخت کې نادا چې د आवाज وکړ من قبل وړاندې د دینه فاستجبنا له نو موږ سوال د قبول سوال ولا قبول کو قبولیت ورکړه د سوال لاره فنجیناه نجات ورکړه لاره واهله او اهل دلرا من الكرب العظیم دا اغلوی غم. نوح علیہ السلام نیم سوا کاله چې دا دعوت وکړ خپل قوم ته او هغه ته ویل چې الله رب العزت چې بندګي وکړي الله واحد لا شریک ومنه او دا بندګي پرېږدي د الله بندګیو کې او د بنده بندګي پرېږدي نو باندې کې یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه کال نه دوه کاله نه پیړۍ نه نیم سوه کاله په دې کې تېر شو خو په هغې کې د شمار کسانو چې دی هغې ایمان راوړ او وروستو به راشي الله دې توفیق راکړي نهشتمه پاره کې نوح علیه السلام وایي چې خدایه واسررت لهم اسرارا وی ما دیل پا پٹم دعوت ورکو پخکارا مم ورکو انفرادی مم دعوت ورکو اجتماعی تور مم ورکو علال اعلان مم ویزان لمم ورتی خودی ایمان نروڑی نو آخرہ کی دادلتا چی کم دی اذن آدھا ربہو چی آواز اوکر رب خپلتا نو اللہ تے سوالو اللہ تے وی اے خدایا وی یو کورم دا کافرانو مپریدا من الکافرین دیارا یو کورم مپریدا یو قسم مپریدا بس ټول هلاک تباہ و برباد کړ الله دې ساتي نو الله وی دا سوال والله ما قبول کو اغیم هلاک کړ او دلم نجات ورک ونوحا او یاد کا سیدنا نوح علیہ السلام اس په وخت کې نادا چې आवाज وکړو دعا یو غسل من قبل الوان د دینا فاستجبنا له من نجات ورکو فاستجبنا له من قبولیت ورکو من قبول کړه دعا د سیدنا نوح علیہ السلام فنجیناه نجات ورکو سیدنا نوح علیہ السلام تا واهله او اهل دتا من الكرب العظیم دا اغلوی مصیبتنا الله رب العزت وی دا اغلوی غم نم خلاص کرب لوی غم دا غی نم خلاص کر او یو بی بی چوا اغا کافر و اغم پاکی اختش او کنعان زیو یو اغم چی دیا پاکی اختش اللہ دوست ونصرناه او منگ امدادو کددو امدادم یعنی نجاتم ورکو من القوم دا قومنا الذین قوم کذبو چی تکذیب بیکو بی آیاتنا زمان دا آیاتنو اللہ وی امدادم کددو پا مقابلہ دا قوم کی چی اغیب زمان آیاتنا دروغ گانا یا نجاتم ورک دلرا دا هغه قوم نه چې هغه زمون آیاتونه دروغ ګڼل انهم یقینا کانوا قوم سوء قوم بد فاغرقناهم بس غرقم کدلرا اجمعین طول لرا الله رب العزت وی طولم غرق نو دا بندا یعنی یو انسان ستانه انتقام اخلي نو دا انسان انتقام ډیر سخت دی ځکه چې ستانه بدلو انتقام اخلي خو تعالی به دومره زورنه درکوي چې هغه وایي دلته په دې سیس کې ډېر تکلیف میلاو شي. امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ استاد امام دی
دا بعضې خلک ځان احادیثو ته ډېر منسوبوي اگر چې د هغې ټول خلاف دي خو یې موږ احادیث وویلی هغې به امام ابو حنیفه رحمه الله پسې یو کس کنځلې وکړې نو د هغې خپل لوی عالم غزنوي صاحب هغه ورته وي د ده نه به خدای پاک ایمان اخلي د ده نه به خدای ایمان اخلي بیا هغه وروستو قادیاني شو کافر شو نو چا ورته چې صاحب ته اهل حدیث وي هغه اهل حدیث او تا وایي چې د ده نه وایي زه اگر که اهل حدیث یم خو بېادبه نه وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې بد رد وي کنځلې وکړه نو ما ته حدیث رایات چې د الله رب العزت حدیث مبارک دی د الله وینا د حدیث قدسی دی الله فرمایي چې زما د ولی سره څوک جنګ کوي نو د هغه سره زما اعلان جنګ نو ما وی چې دشمن په دشمن حمله کوي د هغه چې کوم څیز خوښي هغه ترې راوچتوي یا کم زوی هغه ته ډېر نږدې وي کم رور ډېر نږدې وي کم رور د کار وي اوس چې بېکاره کس وي په هغه څه د دښمنولي ځان پرې بدناموي نو د کار کس وي نو ما وی چې الله رب العزت خو داسې نه دی چې کمزور دی که د ده نه به یو څوک به تیولي یا به دې مړ کړي یو څه بل څه خو د الله رب العزت په ده کې دا ایمان ډېر خوښ څیز دی نو دا ایمان به د ده نه سلب کوي دا به دې اخلي نو الله دې ایمان واوښته الله هم دې وساتي نو د دې وجې خبرو کې لږ احتیاط پکار دی دا هر یو بلکې راځي حدیثو کې الدین کل ادب وی دین ټول ادب دی د هر د پلار ادب د مور ادب د مشر ادب په کشر باندې شفقت په د جمعات ادب د راحل ادب د قرآن پاک ادب د حدیثو ادب د استاذ ادب داسې ورپسې ځه دا ټول الدین کل ادب الله رب العزت تیرا نصیب کی فاغرقناهم من غرق دلرا ما درته چې انتقام نو بس الله رب العزت ورته چې خزه ما پیغمبرم دون وخونه منل ورا چې وسم راټینګوم چې سم مونږه نو الله ان بطش ربک لشدید و استاد رب دی ول بیا ډیر سخت رحم هم سر سم نه دی الله دې را باندې خپل رحم وکړي و چې کله دې راټینګي نو بیا د چاپلارم تل شي خلاص الله دې خپل قهر نو ساتي بیا الله فرمائی وداود وسلیمان نو ایزن اکرمناه داود وسلیمان داسی ویا واذکر داود وسلیمان الله وی دکشان عزت ورکړو منګه سیدنا داود علیه السلام دا وسلیمان او سیدنا سلیمان علیه السلام دا یا یاد کړه واقعا د سیدنا داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام چې نل زامن داود علیه السلام نل زامن په هغه کې یو چې سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام پیغمبر هم بادشاہ هم دغه شان سلیمان علیه السلام پیغمبر هم بادشاہ هم او پیغمبري داسې و چې جنات هم تابع او مرغان هم تابع هوا هم تابع و او د الله نه سوال کړو چې خدای پاک داسې بادشاہي راکړي داسې حکومت راکړي چې زمانہ پس بل چا لا غور نه کی نو د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا یو جن چې پیری هغه څنګه کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم راټینګ کړ بیا یې پرې خو وی کما د چرته هغه دعا نه وی یاد ماته یعنی هغه راته مه ته نوی د حدیث مفهوم بیانوم چې سلیمان علیه السلام د الله نه سوال کړو چې خدای پاک داسې بادشاہي راکړي چې زمانه پس د بل چا هغه شان نه وي تاسو به سات لیدلی وي چې تړلې باندې نو وی واقعا یاد کړه داود او سلیمان علیه السلام یو بندو هغه باغ جوړ کړو خو کولې بعضې وی د انګورو باغ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وغیره جمهور دا وی بعضې وی چې عام فصل دا تیار شوی او دغه کې د شپې چې دی ګډبه چې کوم شپونکي یعنی هغه په ګډې یا په خپله ورپرېښودې یا دې پکې نه وه ګډې پې ورلې یا که باغ هم یا که فصل هم هغه تیز نیز کړه ټولې خراب کړه ګډوډې هغه پې ډېره خواري کړې وه هغه چې سارې راته نو هغه سلیمان دا سارې چې دی راغې باغ یې ولیده کس چې دی هغه ویلی دا نو د دواړه روان شو د داود علیه السلام دربار ته فیصلې نه دا هغه ټیپ د شریعت مطابق چې کله روان شو داود علیه السلام چې دی هغه ته وی چې صاحب زما باغ او د پې ګډې بېګا راپرېښې دي او باغ یې راله ټول خراب کړی
او ته چې ښه هغه باغ چې کوم حساب لګو د ګډو نه تقریبا یو شان راته نو هغه ته وی چې ته دا ګډې د ټولې دله ورکړه ځکه چې ستا ګډو دا باغ خراب کړ بار چې راوته سلیمان علیه السلام د 11 کال د ورته چې څه فیصله د الله وکړه هغه ورته چې داسې نو هغه ورته چې زما په ذهن کې خدای دین یو اسانه فیصله راځي داود علیه السلام ته پته ولګېدل هغه راغوښته ورته شابان هغه ورته چې صرف تا فیصله کړې ته زما والد صاحب او پیغمبر د وخت نو زه نشم ماتوي نه اوس ووایه چې اسانه فیصله څه ده نو هغه ورته وی چې اسانه فیصله زما ذهن کې دا چې د څومره وخت کې دغه باغ د ساتلې دی او یو ځای ته رسول دی دا شپونکي ته به دغه باغ حواله شي دی به په دې کې کار وکړي کار کارونده به وکړي او دغه سطحې ته به ورسوي چې کله ورسوي او د شپونکي دا ګړي ویزې چې دي دا به د باغ والا ته حواله شي باغ والا به د دې نه فایده حاصله کړي وړۍ به هم ترې حاصلې پی به هم ترې څکي یو څه بل څه دا ټول هر څه به ترې حاصلې چې کله د هغه باغ دغې سطحې ته ورسوي نو باغ والا ته به خپل باغ حواله شي او ګډ والا ته به خپلې ګډې حواله شي زما ذهن کې دا پیسه نو داود علیه السلام ورته دا صحیح ده خپل فیصله ختمه کړو دغه فیصله یې لاګو کړه نو د داود علیه السلام فیصله وا حاکمانه او د سلیمان علیه السلام فیصله وا حکیمانه هغه ته الله اشاره کوي الله وی وداود او یاد کا سیدنا داود علیه السلام و سلیمان او سیدنا سلیمان علیه السلام اصبح وحی یحکمان چې فیصله کولا فی الحرث فباردا پټی کی اصبح فباردا فصل کی اصبح وحی نفشت چې د شپې غړې شوی سره چې د شپې سرن کړو په دغه پټی کی یا په دغه باغ کی غنم القوم هغه ګړو بيزو د قوم وکنا امول حکمهم په فیصله د دیو باندې شاهدین گواه موږ د دې په فیصله باندې گواه موږ ورته کتل چې دې څه فیصله کوي یا عالمین موږ باندې عالمان نو الله او سليمان عليه السلام فیصله یادې چې هغه ورکړی دا الله وی ففهمناها نو بس من فهم ورکو د فیصله سیدنا سلیمان علیه السلام ته دتم دا غي فهم ورکو دا غي علم ورکو وکلن او هر یو دغه دوالنا اتینا ګرځولیو منګه هر یو دغه دوالنا اتینا ورکلو منګه حکم نو حکمت ته مراد د نبوت یا چې ډایرک نبوت ته مراد دي ورکل مودي د نبوت او علم د شریعت وسخرنا او مسخر کړو مع داوود الجبال مع سرا داوود الجبال د داوود علیه السلام الجبال غرون لرا الله رب العزت وی تابع کړی مو د داوود علیه السلام غرونا یسبحنا چې تسبیح به ویلا وطیرا او تابع کړی مو مارغان وکنا او منګا فاعلین دا کار کوم کی او موږ دغه کار کوم او موږ دغه کار کوم کی الله رب العزت فرمایي وای دا کتابونه لیکي زبور چې دي هغه مناجات زیات تر ما سره بر پروتم دي زیات تر مناجات نو اوس ټول کتابونه تیر چې ترجمه ملاویږي اصل خو نشته سره زیات تر مناجات نو دا به داود علیه السلام ډیر زیات په خوږ आवाज الله رب العزت ډیر خوږ आवाज ورکړ نو چې کله به دغه زبور شریف دوستو په دغه صحنه کې به چې کوم مارغان هغه به د سر د پاسه د تورا تو کېدو او هغه به مرسله د الله حمد او ثنا او تسبیح بیانول او علما لیکي بعضی روایتو کې داسې راځي چې اوبه به کومې بهېدې چې کله به داود علیه السلام تسبیحات کول هغه اوبه به هم په ځای باندې د نیرو درېدې داسې تسبیحات یې کول او کله چې دا شرمخان او مختلف قسمه زناور چې د یو بل دشمنانی او چې داود علیه السلام په کله ذکر کو د زبور شریف تلاوت کو د غټول براغلی او د یو بل سربناست او یو بل تبه سنوي
نو خبره ده الله رب العزت وایي چې دا موږ ولا تابع کړو دا غرونه او دک شان دا مارغان ولا موږ تابع کړو وکنا فاعلین او موږ دغه کار کوونکی الله رب العزت وی دغه کار کوونکی موږ وعلم یعنی پیدا کوونکی دغه کار موږ وعلمناه علم ورکړو سیدنا داود علیه السلام دا صنعتا د جوړولو لبوسن د زغری لکم تاسو د پاره لتحسنکم د پاره دي چې بچی تاسو من بأسکم د جګړې تاسو نه یا د اصلحې د گزار د تاسو نه خبره داسې وه چې داود علیه السلام یو ورځ ودو چې ودو نو فرشتې په خوب کې ولیدې یو فرشته بل ته وایي چې کیف ذاک الرجل وایي دغه مخامخ سړی څنګه دی دغه سړی څنګه دی نو هغه ورته وایي نعم الرجل داود علیه السلام دا خو ډېر غوره سړی دی ډېر ښکلی سړی دی داود علیه السلام نو هغه ورته وایي بیا وایي لو کان یأکل من عمل یدیه خو که چېرته ده د خپل لاس رزق خوړه نو دا به ډېره غوره وه په لاس باندې سکار کولی د هغې رزق یې خوړه نو دا به ډېره غوره وه چې راپاڅېد الله نه یې سوال وکړو وایي خدایه پاکه ماله داسې څه فعل راکړه څه کار راکړه چې زه په هغې باندې چې دی مزدوري کوم او دې خوا د بادشاهۍ په کار کې چې دی کموالی نه راځي دې خوا چې دی د نبوت په ډیوټۍ کې کموالی نه راځي نو الله رب العزت ورته اوسپنه په لاس کې نرمه کړه اوسپنه به یې ونیسله به نرمه وه زغرې به یې جوړولې چې سړی پرې ځان په جنګ کې بچ ساتي د دشمن د گزار نو الله وی وعلمناه من علم ورکړو داود علیه السلام ته من صنعتا د زغری صنعتا د جوړولو لبوسن د زغری لکم ستاسو دپاره نو لومبني جوړونکي د زغرو چې دی دا داود علیه السلام شروع د هغه نه شوي د پاره یې صنعتا د جوړولو لبوسن د زغري لکم ستاسو د پاره دي تحسنکم د پاره دي چې بچ کې تاسو ځان چې بچ تاسو من بأسکم د جګړو ستاسو نه یا د گزار د جګړو ستاسو نه فهل انتم شاکرون نو آیا تاسو یې شکر گزار تاسو په دې باندې شکر وباسئ الله رب العزت موږ شکر گزار جوړ کړي بیا سلیمان علیه السلام تخته پاک یو تخت ورکړو تخت به چې وی دلته کې راځي الله رب العزت فرمایي عاصفتن ډیر تیز بل ځکه قرآن کې راځي روخاءن په مزه کله به چې الله سلیمان علیه السلام سیر او تفریح کوله نو بیا به تخت په مزه ته او چې کله به ورته چرته بیکارو یا به داسې ته نو هغه ته به تیز ده هغه به بیا د 2 میاشتو مسافت په لږ وخت کې ډېر ډېر مسافتونه به لږ وخت کې الله وی ولسلیمان الريح او تابع کړي مو د سیدنا سلیمان علیه السلام د بار هوا عاصفتن تیزا تجری چې چلیدلا بامره په حکم د سری الى الارض التي هغزمکی طرفتا بارکنا چې برکت اچولیو مونږه فيها باغی ارض شام ارض انبیاء د انبیاء اوس مکه وکنا او مونږه بكل شيء فهر یو سیز باندې عالمین علم لرونکیو مونږ په هر سیز باندې علم لرونکیو الله رب العزت فرمایي ومن الشياطين او د شیطانانو من هغه او د شیطانانو تابع کړو من هغه یغوسونا چې غوبي به وغلي د هدد لپاره ويعملون غوبي به وغلي د لپاره شیطان چې کله په جناتو کې کوم یو یعنی دغه هو بګې ډېر شته قسمونه او په جناتو کې چې کوم سرکش شي نو هغه عام تعبیر کیږي بیا په شیطانانو سره او چې کله جنات ته تعبیر کړو دا بیا مشغوله ساتي که مشغول نه ساتي کتابونه لیکي او یعنی مشران علماء کرام هم فرمایي چې چا سره دي شاګردي راغلي وغیره راځي علماء سره مشرانو سره که چېرته ته مشغوله نه ساتي بیا دغه جنات رالګي او هغه سم کار چې تا لیکم کړي هغه خرابوي نو سلیمان علیه السلام به ورته وي غرونو کې لار وباسي دا کار وکړي دا کار اوچت کې سمندر ته ګزار کې
بیا به ورته لږ وخت پس دلته نه لرګې پلانکي ځای ته وړي نو دا به ته مشغوله ساتي او بل د ده دپاره به په هغه اوبو کې غوپه واله نو د هغې نه به ملغلرې یو څه بل څه دا به راوباسل د حکومت دپاره ویعملون عملا دون ذلک او عمل به کو د دین علاوه نو عمارتونه به جوړو دغه غرونو کې به لارې وباسلې دغه کارونه به سلیمان علیه السلام کول لکه بیت المقدس یې پرې وکړ ومن الشیاطین و د شیطانانو نه من هغه تابع کړي دي د شیطانانو نه من هغه او تابع کړي د شیطانانو نه من هغه یغوصونه چې غوپې به وهلي له د سلیمان علیه السلام دپاره ویعملون عمل به کوو عملا عمل کار به کوو یو کار دون ذلک علاوه د دینه وکنا او منګا لهم د دو دپاره حافظین نگرانی کوونکي موږ د دې دپاره نگرانی کوونکي او نگرانانو الله رب العزت وایي دا حفاظت د سلیمان علیه السلام موږ کوو او د دغه فرشتو چې سلیمان علیه السلام به موجود نه و نو د دې نگراني موږ کوله موږ ورته کته چې چېرته دې کار کې د سلیمان علیه السلام په دې حکم کې اخوا دېخوا ونه کړي الله رب العزت دې پوهه او سمجھ رانصیب